سړی ولګېدو د نبوت دعوه یې وکړه، د هغه نوم مسیلمه کذاب. مسیلمه دا خپل نوم دا کذاب و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو خط راولېګو، پیغام یې راولېګو، او د هغه خط کې ولیکلا چې زه د الله پیغمبر یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی لیک زه د الله پیغمبر یم. دوه یو ډیلینګ کو، یو معاهده کو. پس خبره باندې په دې خبره باندې کو چې یا خدا سي وکا چې تاسو چې سو پوری ژوند دی، تاسو چې سو پوری ژوند دی، نو د هغه پوری با مونږ ته مونږ چې تاسو پیغمبر یې. خو چې کله ته وفات شي، دا وفات نه بعد به بیا زما پیغمبري شروع شي. او یا داسې وکا چې زما سره علاقه تقسیم کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د په نوم باندې یو خط ولیک، او هغه خط کې ولیکلا اولنې نمبر جمله دا چې ته کذاب یې. دا خط دی بنام د مسلمه کذاب. څوک چا د خط دیږي کنه، دا خط دی د پلان کې بنوم باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته د لقب ورکو چې دا انتهایی دروغجن سړی دی، کذاب دی. او دا ستاسو نبوت دا دروغ دی، لہذا ته جنگ ته تیار شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوندانه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته یې زما صحابو پتا سو کې څوک داسې دی چې هغه د خط د مسلمه کذاب مخې لوي سي، هغه ته ووري. نو دا څه معمولی کار نه و، ځکه چې د مسلمه کذاب سره خپل فوج او مسلمه کذاب په خپل علاقه باندې بادشاہي کوله. دا وسوک ویسي ځکه چې هغه الډي دشمن دی، چې کم کسب د هغه مخې ته داوي چې زه تا پیغمبر نه منم، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر منم، د مخې سره به قتلو. قسمه قسم مذهبونه به ولور کول. څوک په داوي سي په مدینه منوره کې یو صحابیو دغه بسر باندې د پاسا سیس به خو دی ټوکرای، او په دې باندې به کجوري خرڅولې. څنګه چې تاسو یې نه کنه چې اکثر کسان داسي چې په سر ټوکرای خو دی او سیس خرڅه پلا داواله په 2 کیلو دی داواله د بدخ شان کجوري خرڅولې. جو د په دغه ټیم کې خله د کجوري اچولې وي او کجوري خوړه. چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وای دا خط بعد مسلمه کذاب مخ ته سوق پیسي او جلد بیان کی جو دی فورن پاسه دو او دو ته د الله رسول زما ویسما چې څنګه دا خبره کول نو په خله کې دا کجوري غبورو هغه بل صحابي په مخ باندې ولګیدو، هغه باندې ورتوي شو. دا صحابي وته هغه بل وته مړ لک صبر به کړه، اول به دا کجوره خورلې و، بیا به دا خبره کړې و. هغه صحابي وته وای د دنوم دی حبیب ابن زید، خاصتنوم دی حبیب ابن زید. وای مسلمانا څنګه مې صبر کړی وي، کما د کجوري تیرولو ته په دې د شپن والو ته صبر کړی وي، دا دومره اهمه ډیوټي به زمانہ تلې وي، بیا بل چاله به ور کړی وي. ما ته دی وکړه چې دا ډېر اهم کار دی، دا د ختم نبوت د دفاع کار دی، د دې وجه ما ته دی وکړه چې دا ما ته ملو شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل حبیب ابن زید دا ګوره معمولی خبره نه ده، ډیر درون کار دی. ګوره ځان ته وګوره، ستا ګوره 12 بچی دي، څونه 12 ماشومان یو. په دې ماشومانو کې ځینې داسې یو چې هغوی پای خوړه او ځینې لا ګرځېدلې هم نو. ګوره بچو ته دی وګوره، وای د الله رسوله وای چې کله ستاسو د ذات خبره راشي، ستاسو د عزت او د ناموس خبره راشي، د الله په ذات په قسمی کدی 12 بچو طرف ته واپس هم وګورما، زما 12 بچی په تا باندې قربان او شاته قتل نو سید روان شو. او د مسلمه کذاب خواله لاړو. یو صحابي وای ما ته کته حیران شوم، وای د دې خبرې سره په دې دومره جذبه او قوت راغی، وای تاسو ښکارېدو چې دا کجوره خرڅون کې نه دی، بلکې دا چرته یو غټ جرنیل روان دی، دومره په همت سره روان. او وای دی لاړو د مسلمه کذاب دربار ته ورسېدو،
و چې کله د مسلمه کذاب دربار ته ورغی یو صحابي دی هغه په دغه وخت کې لا مسلمان شوی نه هغه وایي چې کله دا د مسلمه کذاب دربار ته راغی نو موږ د دې کس د همت ته حیران شو چې دې غریب سړی ته ګوره او په دغه دا دومره جذبه او جرأت د کم طرف راغلی دی چې د مسلمه کذاب په شان سړی سره د مخامخ خبرې کوي و دې دنه دربار ته راغی او ټول دربار باندې داسې هیبت خور شو وی چې د کم ځای نه راغلی نو حبیب ابن زید ورته وایي زه د کم ځای نه راغلی یم او زه څوک یم ولې زما د چهرې نه تا ته پته نه لګي چې زه محمدي یم زه د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم منونکی یم مسلمان بداسي د چهره نه پته لګي چې دا د الله د حبيب د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم تابعداري کوونکی دی دا محمدي دی هغه ورته سدي راوړي دي څه پیغام دی وای دا ختم راوړي دي وای ورکه زما د کسلا چې هغه ولولي وای نه زما په خپل الولما راوړي ما نه الولم مې ز په خپل باندې وای ولا دربار جو پټ دربار لګیدل دي دنیا وزیران ناشتي فوج ولاړ لې او د خط شروع کو د ټول ناولنه جمله وته وای دا خط نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه د مسلمه کذاب پنوم باندې دا دغه د پرړې د شرم خبره وای دا تاسو وای وسې می وای کنه زکه چې دا معنی دی ویلي دا الله پیغمبر ویلي چې ته دروغجنې او یقینا چې ته ټول نغټ دروغجنې جو دې چې کله وسره دلیل پاتې نشو جو دې په دې خبره باندې مجبور شو حبیب ابن زید ته وای هغه سره خو بیا ګورم خو ته راته وایا چې ته څوک پیغمبر منې وای زه څوک پیغمبر منم وای زه محمد صلی الله تعالی علیه وسلم پیغمبر منم او د هغه نه بعد بل پیغمبر نه منم وای ما نه منې پیغمبر تاسو وای واستاده خبر زما په سمجھ کې نه راځي وای ما پیغمبر منې ناورم زدي خبري اوریدو ته تیار نه یم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعدم لا بل پیغمبر شته دې په غوسه کې راغی د ته وایي ته یریږي نه چې زما د دونه پوجان ولاړلی زما د دومره کسان سپایان ولاړلی ته دو طرف ته نه ګوري هغه دې چې کله راوتم نو ما خپل دولس بچو ته نه کتلې نو استاد سپسالاران ته استاد پوجانو ته او استاد سپایانو ته وسو ګورم زما پروا نشتا هغه ته پروا دي نشتا ډاډ کې توري گزار وکړو د الله سي دګړ کو حبيب ابن زید وای بس دقه استازورو چې دا په ما باندې گزار وکړو لاس تر نه کټ کو هغه ته مخ کې وای نه چې تعالی زکه سزا در کوما هغه ته یو خبره یاد لرا زه د محمد صلی الله تعالی علیه وسلم تربیت یافته یم ته چې مال سونه تکلیف راکې دې تکلیف په بدله کې به زما په ځل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت هغه نور هم سیوا کېږي هغه د تور رو بغول دا بل لاسي دې ګړ چې دا بل لاسي دې ګړ کو ورته وای تا وسهم محمد صلی الله تعالی علیه وسلم پیغمبر منه وای او زه محمد صلی الله تعالی علیه وسلم پیغمبر منم او خاتم النبیین منم وای ما پیغمبر نه منه وای आवाज دې نه راځي تسوي است आवाज ناراضي ستا په خبرو زه پوېږم نه عجیب سړی چې زه د محمد خبره وګم نو هغه ته پوېږي بیا او اوري خو چې زما خبره راشي هغه نه اوري وای او ستا خبره نه اورو او دا ظالم ولګېدو دا یو خپې دې کټ کړه بیا دې دا بل خپې کټ کړه او د وجود دړ وغورځېدو صرف سره بقایا ده په دغه حالت کې وته وای وستې څه خیال لې وای وس باقی څه دي چې زه هغه د پر ژوند تیر کما او دوت وې زه محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خاتم النبیین ګڼم د هغه نه بعد بل پیغمبر نشتا او امت ته یو پیغام ورکو جګوره که سخت او تکلیف راځي دي خو ګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد بل پیغمبر دنیا ته راتلو ولې نشتا نه بل شریعت راځي شریعت به محمد صلی الله تعالی علیه وسلم چلیږي د ظالم تر اوچه تکړه او دا سر یې کټ کو چې کله دې سر کټ کو الله رب العزت او مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې خبري اطلاع د فرشتو په ذریعہ ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سترګې مبارکې د وښ کو نډکې شوې او صحابو ته وی اے زما ملګرو حبیب ابن زید شهید کو الله دې داغه د شهادت قبول کړي او زینما چې د حبیب ابن زید روح د فرشتو چت کړي او جنت ته روان دي
نو بھائی زمونږ هم د عقیده ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه بعد بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته.